د قیامت ورځ د اعمالو کولو ورځ نه ده، بلکې د قیامت ورځ د اعمالو د وزن ورځ ده، د دې د تللو هغه ورځ ده. ونزع الموازین القسط، او موږ به کیږدو هغه تلې د انصاف. موازین میزان تلې ته وایي، موازین جمع راځي، یعنې ډېر شی تلې. نو دا اوس یو مسله ده چې د قیامت په ورځ چې اعمال پکې تلل شي، نو دا تلې ډېرې دي او که دا یوه تله ده. نو بعضې ځایونو کې د یوې تلې ذکر، په بعضې ځایونو کې لکه دلته د ډېرو تلو ذکر. د دې بیا په احادیثو مبارکو سره د دې حل رایستلی دی او ذکر کړي دي چې دا تله یوه ده، خو لیکن هغه تلل به شي پکې ډېر زیات څیزونه، او بل دا تله یوه ده خو انتها زیاته غټه ده. نو د هغې ډېر غټوالي د وجې نه یا د هغې ډېرو څیزونو د وجې نه په هغې بنیاد باندې هغه یوې تلې دپاره هغه د جمع لفظ ذکر کوي چې ډېر شی تلې د انصاف په خدای قایمي کی. معنا دا یو لویه تله د انصاف په خدای قایمه کی، الله تعالی به یې کیږدي، را به یې وړي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې دا دومره غټه تله ده که دا اسمان، دا اسمانونه او دا ځمکې دا پکې کېښودلی شي، نو په اسانه به پکې وتللی شي. یعنې ښه یو ګوټ ته به پکې راشي، یو طرف ته به پکې راشي، که وزن کوي نو په اسانه به یې پکې وزن کوي. دقرنګې هغه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د دغې تلې سره خواته به یو فرشته ولاړی او د خلقو اعمال دا به دې تلې ته خیجی، جوکي به یې تلي به یې پکې. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی دغه فرشته چې دا انس رضی الله عنه چې ذکر کوي، وی دا حضرت جبرائیل علیه السلام دی. او یو حدیث مبارک کی راځي چې د دې هغه وزن چې دی، هغه وزن کوونکي فرشته چې ده، وی دا حضرت عزرائیل علیه السلام دی. حضرت عزرائیل علیه السلام به د خلقو اعمال د الله په حکم باندې په دغې تله کې هغه تلي. حضرت داود علیه السلام دته اعبد البشر وی، په دې انسانانو کې د دومره زیات عبادت کوونکی نه، مستقل روجې، روزانه یو ورځ روجه بل ورځ بوزه، مستقل د ژوند دا یو وظیفه وه. نو یو ورځ د الله تعالی نه سوال وکړو، ای الله دا تله ماته وښی چې په کوم باندې به ته د انسانانو د خلقو اعمال تلې. نو الله تعالی ورته هغه تله وښودله چې څرنګې ورته وکتل په ځای بېهوشه راتاو شو. د هغې غټوالي د وجې نه دومره یو دهشت په ده راغلو، دومره یو رعب پې هغه طاري شو چې هغه پاتې نه شو، بلکې فوراً راوغورځېدلو، بېهوشه شو. بیا فرمایي ای الله دا دومره غټه تله د دې دا به څوک ډکه کړي، دور اعمال به څوک وکړي چې دا په نیکو باندې ډکه کړي. الله تعالی ورته وفرمایل ای داوده زما رضا هغه مقصودي څیز دی، زه چې د چا نه رضا شم دا ټوله تله به وله په یو کجوري په دانه باندې هم ډکه کړم. چې څومره په اخلاص سره یو عمل وکړو، لکه د کجوري دانه یې ورکړې وه نو دا تله به ورله پرې ډکه کړم. ونزع الموازین القسط،
او مونږ به کیږدو هغه تلې د انصاف لره. بیا دا بله مسله ده چې تللی به څه شي. نو یو دا راځي چې د انسانانو دا عملونه په کومو رجسټرو کې هغه لیکلی کېږي، فرشتې چې د ځان سره په څه کې لیکي، دغه کاغذونه دغه رجسټرې دا به تللی کېږي. او دویم دا چې دې عملونو له به الله تعالی خاص شکلونه ورکي. ښه عمل له ښکلی شکل، بد عمل له بد شکل، مختلف صورتونه، شکلونه، جسمونه دا به ورله الله تعالی ورکي. او بیا به دا اعمال په دغې تلو کې تللی کېږي. او یو د څو احادیثو نه دا معلومیږي چې دا عامل به تللی کېږي، دا عمل کوونکی به تللی کېږي. لکه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د متعلق راځي د ډیر زیات د بدن نه ټپ و، کمزور و، داسې نری نری لاسونه، نری نری خپې وي. نور په صحابو کې لوی مفتی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. نو یو ورځ داسې دا لنګې چوت شو، لږ نو دا پړکې ښکاره شو. نور ملګري صحابه چې ورسره ناست وو هغوی پورې وخندل. دا خو بیا ډېرې کمزوري خپې دي، ډېرې نری خپې دي. حضور صلی الله علیه وسلم پې پوه شو. د هغې نورو ملګرو ته یې ورله وویل په ده پورې خاندئ مه، د ده په دې خپو پورې مه خاندئ، دا ډېرې نری دي. خو دا د عملونو په هغې تله کې چې تللی کېږي ډېرې زیاتې درنې دي. بیا په هغې تله کې دا ډېرې درنې دي او ډېرې وزندارې دي. د دغې نه معلومیږي چې اعمال د انسانان د عمل کوونکي دوی به تللی کېږي. او الله په بیا عالم دی چې عمل به تلي، که دغه رجسټرې به تلي، که دا انسانان به تلي، خو د هر چا د عمل هغه وزن به راوځي. د هر چا د عمل به بیا یو قیمت او یو ثواب او یو اجر هم الله تعالی ورکوي د دغې وزن نه بعد. بل د دې تلې سره چې یو فرشته ده بله، د هغې ذمهواري دی چې کله د یو انسان اعمال الله تعالی په دغې باندې وتلي، نو دا به بیا اعلان کوي د نورو خلقو ته. نو که د ده نیکۍ درنې شوې وي په بدو باندې، نو د ده د کامیابۍ اعلان به د ټول مخلوق ته، د ټولو خلقو ته وکړي. او که د ده بدۍ درنې شوې وي، نو د ده د ناکامۍ اعلان به د فرشته وکړي. پلانکې ډېر مبارک دی، ډېر بختور دی، نیک اعمال درانه شول، بد اعمال سپک شول، دته په ښي لاس کې ورته عمل نامه ورکوي. دا پلانکې ډېر زیات هغه شقي دی، بدبخته دی، د ده بد اعمال درانه شول، نیک اعمال شته نه، یا نیک اعمال کمزوري شول، کم شول، او دته د په چپ لاس کې عمل نامه ورکړلی شي. دغه فرشته به د خلقو د کامیابۍ د ناکامۍ هغه اعلانات کوي د نورو خلقو ته. ونضع الموازین القسط، او موږ به کیږدو هغې تلو د انصاف لره، لیوم القیامت، په ورځې د قیامت، فلا تظلم نفس شیئا، په ظلم به نه کولی کېږي په هیڅ یو نفس باندې شیئا ذره برابر هو. ظلم دو قسمه، یو دا چې د بل ګناه د ده په غاړه باندې کړلی شي، یا دا چې د ده نیکي هغه وغورځولی شي، د ده نیکي بل چاله ورکړلی شي. نو نه، هر سړی د خپل ګناه ذمهوار دی، هر سړي ته به د خپل نیک اعمالو د هغې ثواب به ورته ورکولی کېږي.
فلا تظلم نفس شیئا پس ظلم بنه کولی کیږي په هیڅ چا باندې شیئا ذره برابر هم